ملیشیا کې زمونږ ملګري اوسېږي ټول زما یو پیغام دی دا چې د قانون خیال ساتئ. نن بعد د شیخ صاحب سره هم خبرې اترې کوو چې د دغه ملیشیا په حوالې سره څه تاثرات لري. ټور باعث چې دی نو هغه خو زموږ ارشاد خان دی، الله دې ډېر زیات خوشحاله کړي. دا میرویس باچا خان صاحب د هغه هم ډېر شکریه ادا کوو ځکه چې هغه غریب موږ سره لګیا دی په منډو دی. ټول داود خان دی دا چې موږ د سره په ګاډي کې ناست یو. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمندو کتونکو څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د لرې او برې پښتونخوا د زرګونو عالمانو استاذ شیخ القرآن والحدیث شیخ ادریس صاحب هغوی موږ سره نن چې کوم دغه د ملیشیا چې کوم دغه ټور روان دی د یو هفتې کوم ټور دی دوی دوره کړې ده دغه سایډ ته، نو په هغې کې نن بعد د شیخ صاحب سره هم خبرې اترې کوو چې د دغه ملیشیا په حوالې سره څه تاثرات لري. قدرمندو زموږ دغه سفر روان دی، چېرته مه ځئ د موږ سره اوسئ. تاسو دغه د ملیشیا دوره وکړله جي او د مومن ټي وي چې کم ناظرین دي کم کتونکي دي هغوی ته به څه د دغې ملیشیا په حوالې سره دلته تاسو مختلف ویزټونه وکړله، استقبال وشو، دغه پښتنو ډېره مینه وکړله، د دغې خلکو په حوالې سره به جي څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه زموږ ورور تبسم مومند خان صاحب، دا خو د ملیشیا دوره زه خو الحمدلله دې چوټیانو کې الله تعالی کله کله راته دا نصیب کړي، د دوستانو خواهش و نو په هغې باندې موږ ملیشیا ته رالو. نو بس ملیشیا کې خو فی الحال موږ لا کوالالمپور کې ګرځو راګرځو یا هغې سره نږدې او بارلا داسې ډېر نه یو دی. زه به دا ووایم چې ښکلی ښار دی، قدرتي او د الله تعالی عظیم قدرت ته معلومیږي چې الله څونه قادر ذات دی چې دې ملک له څومره ښکلا ورکړې ده چې دا وطن دونه ښکلی دی، د خدای جنت به څونه ښکلي. دا یو نمونه ده زموږ دپاره د دنیا دا بوټي او د دنیا دا نظارې دې ته چې مونږ ګورو نو مونږ ته به د جنت نظارې یادېږي، خو الله دې هغه زموږ نصیب کړي. خدای دې مونږ له د اعمالو توفیق راکړي چې هغه زموږ نصیب کړي. نو ما خو یو څو څیزونه دلته نوټ کړي. یو دا دی چې دلته ځنګل ډېر زیات دی، خصوصا دا پام بوټي دي. اوس هم مونږ په لاره باندې ځو، دا ډېر زیات دي. یو خوا بل خوا ځنګلې دي په میلونو، د دې نه دوی بیا تیل وباسي، پیداوار یې د دې ډېر زیات دی او د معیشت لپاره لویه خبره هم دا هم ده. بل پکې یو ډېر لویه عجیبه خبره دا ده د الله عظیم قدرت چې سړی حیران شي چې یو ځای کې به باران وي بل ځای به نه، یو کیلومیټر کې به باران وي ورپسې کیلومیټر کې به شین اسمان وي، یا که شین نه باران به نه، بیا به کیلومیټر پس باران وي بیا به نه. څه د عجیبه نظام. او باران همداسې چې سم شړقاوي وي او ډېر ویم نه، نیمه ګنټه 3 پاوه نهایت ګنټه باران وي بیا وچي، بیا هغه بل ځای کې باران شروع شي بیا به وچي. او د دې او باران هم دویم دی چې بس باران ختم شي نو خلک خبر روزي، نه چقړه شته، نه اوبه شته، نه سیلاب شته، او نه په هغې کې څه د اوبو د ودرېدو څه انتظام شته چې ګري یو ځای کې به اوبه ودرېږي چاته به رکاوټ پیدا شي. باران اډو څه رکاوټ دلته نه دی، خلک ورته ټول خوشحاله او که داسې څوک کوزېږي نو هر چا سره په ګاډي کې خپله چترۍ ده بس هغه راوباسي وکوشي. نو هېڅ مشکل دلته د باران نشته، بلکې باران د دې ښکلا ده، د دې حسن دی، شړق شي بیا بند شي. هغه یو شان متواتر ده په شکل بارانونه نشته دی، یو ګنټه نیوی سار له بیا په دغه ځای باراني بل په بل ځای باراني، یعنې بس اوریس تاویږي را تاویږي، کله یو ځای د الله په قدرت کله بل ځای. او دا مې ډېره محسوسه کړه. ګاډي پکې ډېر زیات دي، رش ډېر زیات دی، انتهایي ډېر لوی رش دی. جوماتونه ښکلي دي. پرون چې مونږ په کوم جومات کې جمعې لمونځ وکړو ډېر خوند یې راله راکړ، ډېر خوند یې راکړ. چې کوم مولانا صاحب تلاوت وکړو ډېر مزېدار یې وکړو. نور خو هغه خپل تقریر په خپله ژبه کې وکړو، ملیشیا ژبه کې باندې نه پوهېدو، خو د هغه احادیثو مبارکو نه مونږ دا اندازه واخیسته چې دی د ښځو د زنانو په حقوقو لګیا دی او زنانو سره حسن سلوک هغې احادیث په رڼا کې مونږ دا محسوسه کړه. بیا ملګرو چې څوک په ژبه پوهېدل هغې وې همدغه مقصد و. او ښه شنه دومره شینکی ده چې په بوټو کې د پاسه نور بوټي شوي دي، دومره شینکی ده چې کوم دیوالونه دي د هغې د پاسه ونې دي، د دیوال په سر د پاسه بوټی نه، ونې دي، ونې
سړی حیران شي. او بل دا دی چې ومرېدل چې حیوانات دلته په دې ځنګلو کې دنیا دي او دا خلک ورته څه نه وایي. ماران ډېر وي، خلکو کورونو ته راننوځي، دوی فوراً ټلیفون وکړي او په سیکنډونو کې بیا سړی را رسېدلي مارونه سي او وجني نه واپس یوسي په ځنګل کې پرېږدي. ومرېدل داود خان نه چې څنګه دا خلک دغه دی دا پړس غوندې دی وایي دغسې ماران پړس دي خوراک نه کوي. نو مطلب دا دی چې دغه دی تبسم خان صاحب مومن قوم خو زما په قسمت رسېدلي او زه مومن په قسمت رسېدلی. داود خان هم را سره ناست دی. مومن خو زما دا ټول عمر خدمت کړی دی، که د جاپان ته تللی یم، د کراچۍ ته تللی یم، که د لاهور ته خپل ملک ګرځېدلی یم او کوم ځای مومن دی نو ما ته داسې ښکاري لکه خپل وروڼه او زه مو ته داسې ښکارم لکه خپل لور او ډېر خدمت مې کوي او ډېر د قدر په نظر. نو چې تا ته یو سړی د قدر په نظر ګوري نو زړه کې مینه پیدا شي که نه. په قدر په نظر تا ته وګوري نو دا زړه چې دی که نه دا مینه خو په زړه کې پیدا کېږي. نو بس دا خو او بونیر ملګري دي پکې ډېر بونیریان خو زما شاګردان هم پکې ډېر زیات دي. ډېر احترام یې زما وکړه. زمونږ د مردان پکې ډېر ملګري دي، 400 ملګري دي، پېښور ملګري دي پکې. او الحمدلله بس دا ده چې مونږ راغلي دې دپاره چې سیاحت به وکړو او څه مطالعاتي دوره به شي، دې نه به څه زده کړو، څه به ووینو، دوی تهذیب به ووینو. خو څوک هم پرېږدي نه، څوک هم یو خوا ځغلی او څوک هم بل خوا ځغلی. دا ده. نو بس الله یې ټول خوشحاله کړي. دې خلک یې څومره دي الله دې خوشحاله کړي. خصوصا زمونږ چې کوم ورور دی چې زمونږ میزبان دی میرویس باچا خان صاحب، د هغه هم ډېر شکریه ادا کوو ځکه چې هغه غریب موږ سره لګیا دی، په منډو دی. علي رور دی. نو میرویس خان چې دی باچا خان د هغه ځای کې موږ دیری یو او هغه غریب ډېر موږ سره په اخلاص منډه وي. حالانکې په هغه کار کې یوه زر یې زه ورته یم خیر دی ته نن دمه وکوې نه ګرنب مر سره. نو موږ د میرویس باچا خان صاحب ډېر شکریه ادا کوو. او بیکې چې د هغه کوم هوټل دی حقیقت دا دی چې زمونږ د پښتنو سترګې په دغه هوټل اوچتې کړي دي. چې کوم ځای ته مونږ لاړ شو نو ټول یې پېژنې میرویس. نو بله خبره وکړه چې مونږ سیروزۍ له لاړ شو هلته د دې د هوټل خواله هلته ورشو نو مونږ فري خوراک پې کوو، مونږ نه پیسې هم نه هلي. نو دا ډېره لویه خبره ده. څومره ملیشیا کې زمونږ ملګري اوسېږي ټول زما یو پیغام دی دا چې دې د قانون خیال ساتئ چې زمونږ ملک بدنام نه شي. چې ګنې پاکستانیان دا چل کوي دا چل کوي، د خپل ملک زمونږ ډېر ښکلی ملک دی پاکستان، نو چې زمونږ ملک بدنام نه شي او د ملک ته څوک ګوته ونه نیسي چې دا لا پاکستانی دی او داسې طریقه باندې ژوند تېر کوي چې زمونږ اسلام بدنام نه شي. چې څوک دا ونه وایي چې دا څنګه مسلمان دی او په پاکستان کې څنګه مسلماني ده، نو نسبت بیا به زمونږ ملک ته هم کېږي او زمونږ بیا به وایي پاکستان کې څنګه مسلماني ده. نو چې زه هم داسې ژوند تېر کوي دی د قانون احترامي پکې او د دوی ډېر ښه نظام دی، ښکلی قانون دی چې ما څونه پورې واورېدل او د دې ملک احترامي پکې دا ملک داسې وګڼي لکه د خپل کور په شان چې دوی سره زموږ خپل خشته ملک پاکستان او زموږ اسلام بدنام نه شي. پاکستان هم بعضې چې کوم ملګري دي هغه ډېره مینه لري، لکه موږ به ووایو ارشاد بای چې کوم دی د هغوی دپاره طلا محمد جي، ګلاب حاجي صاحب دی جي، منان حاجي دی. دا د دې ټور باعث چې دی نو هغه خو زموږ ارشاد خان دی، الله دې ډېر زیات خوشحاله کړي. د هغه په خواهش، د هغه په محبت، د هغه په منډو او د هغه په تعاون مونږ دې ملک ته راغلي یو. انیس احمد دی را سره، تاسو یې نور ملګري هم دي. نو د ارشاد خان خو مونږ ډېره شکریه ادا کوو. یو دیني مذهبي انسان دی، علماو سره مینه لري او د هغه خو زه ډېر شکر ګزار یم. د هغه په برکت خو ما د جاپان سفر وکړ، د هغه په برکت مونږ دا سفر کوو او دلته کې چې د هغه کوم دوستان دی هغوی سره رابطې کړي چې د به خیال ساتئ. نو د هغه برکت هم دی او د دین برکت هم دی. نو الله تعالی د ارشاد خان هم ډېر خوشحاله کړي او د هغې نه علاوه چې نور کوم زموږ دوستان دي نو ټول داود خان دی دا چې مونږ د سره په ګاډي کې ناست یو او طلا محمد حاجي صاحب سره هم وختي رابطه وکړه او هغه بار بار درته وایي چې ګورې خیال یې ساته او دا او دا. نو طلا محمد حاجي صاحب هم مونږ ډېر انتهایي شکریه ادا کوو. منان حاجي صاحب شو، ګلاب حاجي صاحب، څومره دوستان چې دي الله یې ټول خوشحاله کړي او خیر او برکت الله رسوي.